بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول چاته محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مکه مکرمه ته د غرنګې مدینه منورې ته بار بار بوزي. قرآن مجید الله پاک کتاب دی او الله پاک کلام دی، او په دې کې الله پاک ډیر زیات لوی اثر دی. چې کلام د الله پاک کې ودی کې وسمر ډیر زیات اثر وي، د انسان خلوی او انسان چاته کنزلو کې نو مهامه سره سمره قار ورځي ولا د انسان خلد او د انسان الفاظ دی او د کنزل کې یوه دی بل صحابه کوي نو سمره اثر بکی وي. د غرنګي کلام د الله پاک دی او کم سړی په یقین باندې د الله پاک د کلام د خپل حاجت دفاره د غرنګي د خپل نیکو مقاصد دفاره استعمال کی بالکل ضرور اثر پکې وي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، دا وظیفه ده د مال او دولت حواله سره، دا وظیفه ده د رزق حواله سره، دا وظیفه ده د کاروبار حواله سره، نوکری حواله سره. د دې وظیفې برکت بداوي چې الله پاک به موږ او تاسو له د حلال ډیر زیات مال راکړي، او دا رنګ الله پاک به موږ او تاسو ټول د حرامو نه بچ کړي. یاد ساتئ چې دا وظیفه د سورۃ الکوثر وظیفه ده، او سورۃ الکوثر د قرآن مجید یو ناشنا سورت ده، ډیر زیات اعلی ډیر زیات بهترین سورت ده. تاسو ته پته وي څنګه چې دلته کې شاعران دي، اردو شاعران دي، د غرنګې د پښتو شاعران دي، د غرنګې په عربو کې د اغاز شاعرانو، او زمنګ دی عجم او د خلکو ته به هغوی عجمیان ویلي، عجم ویل کېږي چاړه ته. مطلب دا کار چې دومره ډیر زیات لوی لوی شاعرانو کله چې سورۃ کوثر نازل شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته چې دا ویسه بیت الله شریف کې دا ځوړان کوي، او چې کله بیت الله شریف کې دا ځوړان کو دا ټول شاعران رالل په نمبر باندې چې هم د سورۃ الکوثر مقابله ونکړله. دومره پاور په دومره بهترین صورت ده. یاد ساتئ چې سورۃ الکوثر چې کله نازل شو د هغې نه بعد د عربو څومره شعراو څومره هوښیار خلکو هغوی دا وی چې دا د انسان کلام نه دی، دا د رب کلام دی، دا د بل چا کلام دی. نو سورۃ الکوثر په ظاهره باندې ډیر زیات وړوکی ښکاري، خو دومره ناشنا صورت دی، دومره معجزې والا صورت دی چې الله پاک د هر انسان په زړه کې محترم دا راوسته دی. که چاله ورځي کو نه ورځي نو سورۃ الکوثر دا هر چاله ورځي. نو د سورۃ الکوثر فواید کو موږ بیانول غواړو، د سورۃ الکوثر برکات کو موږ بیانول غواړو، دا ډیر زیات کم دی. انساني دماغ به ختم شي دا به کار پرېږدي، خو د سورۃ الکوثر برکات او فواید دا به ختم نشي. یو انسان دا سره چې هغه په غمونو کې راګیر دی، پریشانو کې راګیر دی، په غربت کې راګیر دی، دغه لپاره د سورۃ الکوثر دا وظیفه وکړي، ان شاء الله العزیز الله پاک به د غربت دا لر کی، الله پاک به د انسان نه غم لر کی، او کل د خوشحالي زندگی الله پاک په انسان باندې راولي. څومره تنگ دستی ده چې د روزګار نه میلاویږي، چاته دیاړي نه میلاویږي، د هغې لپاره د سورۃ الکوثر دا وظیفه وکړي، ان شاء الله العزیز حلال روزګار او دغه رنګې دیاړي دغه رنګ کاروبار دا به الله پاک محترم د انسان ته ورکړي. خوند داسې کوي چې انسان بل چا سره امداد وکړي، داسې نه چې انسان ناست دی او د بل چا نه غواړي، ځان داسې ساز کوي چې بل چا له محترم داسې ورکوي. دا وظیفه په دې نیت باندې کوو چې الله پاک موږ او تاسو له د حلال ډیر زیات مال راکړي او د الله پاک مخلوقاتو سره امداد کوو، شومتیا پکې محترم دان نه کوو. دغه رنګې زمونږ پیسو باندې هلکه ځان روټۍ راوړي، هلکه ځان نه غوړي راوړي، هلکه ځان یو سبل سره راوړي،
زمنګ پیسې بل څوک لګي محترم دا ډیر زیاته بهترینه خبره ده یاد ساتئ چې موږ او تاسو به د بل چا امداد کوو نو دوه خبرې دي د دوه خبرو نیت وکړو چې د الله پاک مخلوقاتو سره به همدردي کوو او دویمه خبر دا چې د حلال روزګار کوشش محترم دا کوو چې الله پاک نه کله موږ رزق غواړو یا الله پاک حلال رزق دراکا دغه دوه خبرې دي نو یاد ساتئ چې وظیفه داسې ده چې موږ به لونګ راوالو 3 دانې لونګ دا لونګ موږ راواغستل او ځان ته به مخامخ کیدو چې کله موږ لونګ راواغستل او ځان ته مخامخ دا موږ کېښودل او په دې محترم موږ دا وظیفه وکړه دومره مال او دولت به الله پاک موږ او تاسو له راکړي چې موږ سبې د سنبالي ځای نه دومره دولت په خوراک کې په اسکا کې په جامو کې په ازار کې په ژوند کې دومره فراحي به الله پاک راولي محترم چې انساني دماغ محترم هغه ته خیران پاتې کېږي دا دومره مال او دولت د کم طرف رااله نو سورۃ الکوثر ډیر زیات تاثیر محترم دا لري وظیفه زموږ دا سره چې 3 دانې لونګ براولو دا بزان ته مخامخ کیدو د ټولو نه اول به 21 پیری 21 پیری به درود شریف وایو 21 پیری به درود شریف وایو دغه رنګ بیا به د هغې نه بعد کوم 3 دانې دي یو دانه به تراول یو دانه په هغې باندې به 721 پیری 200 او 21 پیری به سورۃ الکوثر وایو نو دغه یو دانه به موږ د دې دونه د بیا لیکو دغه رنګې ورپسې درود شریف به بیا 21 پیری وایو او بیا به د هغې نه بعد زموږ د یوې ورځې وظیفه دا پوره شوله دا وظیفه محترمو 3 ورځې کوو چې کله 2 ورځ شروع شي په 2 ورځ باندې چارندام کې به موږ دا وظیفه وکړو بیا به 3 پیری بیا به 21 پیری درود شریف وایو 21 پیری او بیا به د هغې نه بعد 200 او 21 پیری 721 پیری به سورۃ الکوثر وایو او دغه رنګ بیا به د هغې نه بعد 21 پیری درود شریف وایو او په دغه دویم لونګ باندې به دم کو او ځان سره به کیدو په لومبۍ ورځ باندې لونګ به دم کې په دویم ورځ باندې هم لونګ دم کې او دغه رنګ په دریم ورځ باندې بیا به دغه اخیری لونګ راوالو او په هغې باندې به 21 پیری 21 پیری او په هغې باندې درود شریف وایو بیا به د هغې نه بعد 200 او 21 پیری سورۃ الکوثر وایو بیا به د هغې نه بعد 21 پیری درود شریف وایو او دغه رنګې دغه دریم لونګ به پې منګه محترمو دا دم چې کله منګه دغه 3 واڼه لونګه دم کړل او دا وظیفه منګه 3 ورځې وکړله بیا به د هغې نه بعد یو لونګ به راوالې خپله بټوه کې به کېدي دویم لونګ به راوالې په کچن کې به کېدي څوک ورته کچن وي څوک ورته باورچخانه وي څوک ورته نغری وي څوک ورته څه وي څوک څه وي خو د پخلي ځای کې به کېدي دویم لونګ په داسې ځای کې به کېدي چې ښځې مزې دغه نه ګوري ځکه چې اسنه کو ښځو دا لونګ ولیده ایسته به د بریانۍ کې ور اچولی نو داسې ځای کې به کېدی چې صرف تا ته پته وي او خرابېږي را خرابېږي نو دوړې موړې نه ورځي دغه رنګې او دریم چې کوم لونګ دی هغه ځای کې به کېدو چې کوم ځای کې موږ پیسې ږدو یا کوم ځای کې زیورات کالي مالي دا پراته وي دقلته به کېدو کالو نه مطلب کم چې سره زر دی یا سپین زر دی یا نور څه دي دغلته به کېدو انشاءالله العزیز تاسو را 3 ورځې عمل وکئ تاسو بیا تماشه کوئ چې الله پاک به څنګه زموږ ستاسو رزق کې دا پراخي راولي زموږ ستاسو بټو به نه خالي کېږي زموږ ستاسو کچن دی کې به ډېر زیات برکت وي زموږ ستاسو پیسو کې به ډېر زیات برکت وي او دغه رنګ محترمو داسې به تاسو ساشي داسې چې تاسو به نورو خلکو سره امداد کوئ تاسو به د چا نه غواړئ نه تاسو به ورکوونکي ساشئ الله پاک دې موږ او تاسو ټول محترم ورکوونکي ساست کړي چې د الله پاک د مخلوقاتو سره موږ امداد کوو هغوی سره مدد کوو او دغه رنګې د هغوی چې څومره څه پکار وي موږ وسیله ساسو او هغوی له څه ورکړو الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ